بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران تشبيهات. سورة آل عمران کی تقریباً پنځلس تشبيهات دي. اولنې كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. داس په اصل کې داسې و چې دأبهم كدأب آل فرعون، چې حالت د دوی په شان د حالت د آل فرعون نه. نو حالت د یهودیانو د مشبه شو، حالت د آل فرعون چې د مشبه به شو، او عدد د شی په کې ذکر د کاب د تشبیه مرسل شو. وجه د شی په کې دا ده چې څنګه هغوی تکذیب وکړو، الله پې عذاب راتلو. دا شان دي مشرکین هم تکذیب کړی، الله پې عذاب راولي. وجه شی نه ذکر دا مجمل ده، غرض د تشبیه چې دی هغه قباحت بیانول دی. قالت رب إني وضعت وليس الذكر كالأنثى. الذكر دا مشبه، الأنثى مشبه به، کاب عدد د شی. اوس عدد د شی شته تشبیه مرسل، او وجه شی چې د حذف ده په مرتبه کې. مرتبه یعنی مذکر نو مؤنث په شان نه دی په قوت کې او دا کې. وجه شی شته مجمل. غرض د تشبیه هغه حالت بیانول دی. قال كذلك الله يخلق يفعل ما يشاء. قد قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. دلته الله تبارک وتعالى فرمایي چې زه څنګه په هر څیز باندې قادر یم، دا شان په دې باندې هم قادر یم چې د بوډا او د بوډۍ نه زه بچی ورکړم. نو د هر څیز باندې قادر کېدل الله مشبه شو. بوډا او بوډۍ نه بچی پیدا کېدل الله مشبه به شو. عدد د شی چې د کاب دی دا ذکر د تشبیه مرسل. وجه شی چې دا قدرت دی، دا تشبیه پکې نه ده ذکر، دا پکې ذکر دی هغه تشبیه مفصل. او غرض د تشبیه امکان دی، یعنی دا خبره ممکن ده چې الله څه بوډا بوډۍ له بچی ورکولی شي. قال ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. نو ګوره دلته کې تشبیه دا ده چې الله فرمایي څنګه چې عیسی علیه السلام ما بغیر د پلاره پیدا کړ، دا شان زه ټول مخلوقات چې دی هغه پیدا کړم د خپل مشیت مطابق. عیسی علیه السلام بغیر د پلاره پیدا کېدل الله مشبه. ټول مخلوقات چې څنګه وغواړي پیدا کړي الله مشبه به. عدد د شی کاب دی، وجه د شی دا دی هغه فیصله د الله. نو عدد د شی په کې ذکر دی، دا تشبیه مرسل شو. وجه د شی ذکر ده، نو هغه تشبیه مجمل شو، مفصل شو. او غرض هم دا امکان دی، الله وی دا ممکن دی. رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نو دل کې تشبیه ورکړی ده هغه عیسی علیه السلام چې ما دا کوم مارغه جوړ کړو د الله په اذن سره، دا بشان د هغه مارغه دی کوم چې الله تعالی جوړ کړی. نو د اولنی مشبه او طیر کوم چې الله جوړ کړی دا مشبه به. کاب چې عدد د شی وجه شی دی هغه شکل او قدرت. دا نه ذکر، دا تشبیه مجمل شه. عدد د شی ذکر دی دا تشبیه مرسل شو. غرض د تشبیه حالت او خستواله بیانول. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال. الله عيسى مثال عيسى عليه السلام بشان د آدم علیه. مثل عيسى دا مشبه، كمثل آدم مشبه به. عدد د شی کابه مثلو دی. وجه د شی چې دی هغه بغیر د ابنا پیدا کول.
دي تشبيه الغريب بالأغرب ملك تشبيه ده ناشنا بدين ناشنا سا خلاص ده تشبيه ده إمكان ده مشبه بيه بينه